أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا بما يا رسول الله قال تكسرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حازت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه. دی حدیث شریف کی شپږو مباحثو ته خیال کوئ. اول بحث احوال دراوی د حدیث شریف. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف. دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث. څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. پنځم بحث حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. شپږم بحث مسائل مستنبطه من الحدیث الشریف. اول بحث احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی د سیدنا ابو سعید خدری رضی الله عنه مشهور صحابی دی. سلسله نسب داسې ده سعد ابن مالک ابن سنان ابن عبید ابن ثعلبہ ابن عبید ابن الابجر الانصاری الخزرجی. خزرج قبیله سره تعلق. د ابجر دویم نوم خضره و خضره تا مدوری سره خضرتون هغه ته منسوب دی خدری ورته وی ابو سعید خدری. د والد صاحب حضرت مالک ابن سنان غزوه احد کې شهید شوی دی. دی په خپل هم د غزوه کې د شرکت لپاره وړاندې شو لیکن د کم عمرۍ د وجې نه واپس. د دې بعد تقریبا 12 غزواتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک شو. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د خپل والد صاحب د خلفای اربعو نه روایت حدیث کوي. د په شاګردانو کې حضرت ابن عمر او ابن عباس په شان جلیل القدر صحابه شامل دي. د مرویاتو تعداد 1100 دی. په دې کې شپږ څلوېښت داسې احادیث دي چې بخاري او مسلم دواړو کې راغلي متفق علیه دي. 1400 کې امام بخاري متفرد دی او 250 کې امام مسلم متفرد دی. په پوښوي حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د فضلا او فقها او صحابه او نشمار دی. حضرت حنظله ابن ابي سفيان جمحي د خپل اساتذه او کلام نقل کوي چې په کم عمر صحابه کې د ابو سعید خدری رحمه الله نه ذهین فتین او فقيه شخصیت بل نو. سلور شپېته هجری یا سلور او یا هجری کې د جمعې په ورځ مدینه منوره کې د 4 کالو په عمر وفات شو او جنت البقیع کې مدفون دی. دویم بحث څلور شپېته یا څلور او یا هجری 4 کالو په عمر. دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دیوی قال رسول الله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم راوته فی اضحى غټ اختر کی او پترین یا په ورکوټي اختر کی الى المصلى عیدگاه فمر على النساء فخذوا تیریدا.
ښځې به هم د مسلمانانو دعا کې اجتماعي دعا کې شریکې دي اخترونو کې پې پوه شئ بخاري شریف کې به درته راشي ویشهدن جماعت المسلمین دوی به حاضري کوله حاضرېدلې به جماعت د مسلمانانو ته و دعوتهم یشهدن جماعت المسلمین و دعوتهم او د مسلمانانو دعا کې به شریکېدلې دینه معلومه شو چې اختر کې مانځه کې به دعا کېده د حدیث کې راغله چې دعا به کېده نو د دعا کم ټیم کې به د اختر کېدله دعا مانځه نه به وروسته کېده او که د خطبې نه به وروسته کېده او که د مانځه نه به مخکې کېده دا ټیم یې نه دی مقرره شاري ټیم نه دی خو دعا به کېده نو ټیم په حدیثو کې نه دی متعین شوی کم ټیم کې چې چا دعا وکړه ټیک ده اختر مانځه نه وروسته چا دعا وکړه خطبه یې وروسته ویلې او که خطبه یې مخکې وکړه دعا یې وروسته وکړه هم خیر دی همدا مناسب کار هم دی ځکه چې دعا وکړي او بیا خطبې ته کېدی شي څوک ایثار نیسي نو چې خطبه مونځ وکړي او بیا خطبه وکړي او بیا دعا وکړي دا ښه خبره دا بدعت نه دی تاسو ما په دې خبر باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ نو دا ښځې راغلې وې فمر علی النساء نبی علیہ السلام په ښځو تېرېده فقال نبی علیہ السلام ورته یا معاشر النساء ای د ښځو ټولیا تصدقنا صدقې کوئ فإني أريتكن اکثر اهل النار ځکه ما ته تاسو وښودلی شوئ چې اکثره دوزخیانې تاسې یئ فقلنا دې ښځې ورته بما یا رسول الله ولې د خدای پیغمبره مونږ ډېرې دوزخی یو قال رسول الله ورته وفرمایل تکثرن اللعنه لعن ډېر کوئ لعنتي شي لعنت دې در باندې وشي دا خیرې ډېرې کوئ وتکفرن العشیر او د خاوند ناشکري کوئ بل حدیث کې دي چې ټول عمر ورسره ښه ښه څیزونه راوړه یو ځل دې چې پیسه کم کړه نو بیا څه وایي ما رأیت منک خیرا قط تا نه مې هېڅکله خیر نه دی لیدلی داسې وایي که نه وایي او اکثره دا بوډایګانې د بوډاګانو باباګانو سره ډېرې ورانېږي داسې ده که نه ده د بوډۍ او د بابا په منځ کې مخالفت ډېر زیات دی بیا ورته وایي ما رأیت من ناقصات عقل و دین ما نه دي لیدلي داسې چې عقل او دین کې نقصاني او اذهب ختمی للب الرجل الحازم عقل د هوښیار سړي تاسو عقل کم دی خو د هوښیار سړي عقل خرابه کوي پې پوه شوئ هوښیار سړی دا ښځې دوکه کوي که نه من احداکن یو ستاسو نه قلنا وما نقصان دیننا و عقلنا زموږ د دین او د عقل نقصان څه شی دی یا رسول الله قال الیس شهادت المرأة مثل نصف شهادت الرجل ایا نه دی شهادت د ښځې په شان د نیمایي شهادت د سړي قلنا بلا ولې نه قال فذلك من نقصان عقلها دا عقل نقصان دی که نه قال الیس اذا حاضت چې کله ښځه حایضه شي لم تصلي ولم تصم قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها دا د دین نقصان دی که نه پې پوه شئ متفقون علیه دریم باس ما هو المقصود من الحدیث حدیث شریف مقصود داره چې جهنم نه د نجات نسخه ذکر کوي چې هغه صدقه ده او د بخل مذمت او د دین د مکملاتو بیان چې خصایل ایمانیه دي او رد بلیغ دی په مرجعو وګورئ تاسو عمل پیدا نه کوي رسول الله د عمل ترغیب ورکوي او د دوزخ د نجات دپاره عظیمه ذریعه ګڼي څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره حدیث کې مکملات د ایمان ذکر دي او وضع د کتاب الایمان هم د دې خبرې دپاره شوې ده یادا چې حدیث شریف کې بیان د انواع ور د کفر دی چې او کفر اصلي دی چې مخرج د ملت دی سړی پې د دین نه وځي او بل داسې کفر دی چې هغه مخرج د ملت نه دی کفر باب کفرین دون کفرین باب کفران العشیر و کفرین دون کفرین بخاری شریف کې به درته راشي نو بیا به د ایمان سره کتاب الایمان سره مناسبت
د ضدیت شي وبضدها تتبین الاشیاء او الاشیاء تعرف بازدادها. دا ضدیت هم یو مناسبت دی کنه. پنځم باس حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات. اضحا د موصوف مقدر د پاره صفت دی. ای فی عید الاضحی. د اضحا لفظ منون او غیر منون دواړو طریقو سره استعمالیږي. اضحا د جنس یا جمع صیغه ده. مفرد اضحات راځي. ضحا په معنا د مذبوحي سره او ضحا په معنا د ساخ د وخت سره چې نور اوچت شي. قرباني په دغه وخت کې کیږي ځکه ورته اضحا وایي. معاشر النساء معاشر ټولي ته وایي. هغې مجموعې د افرادو ته چې جمع د یو مقصد دپاره شوي هغې ته معاشر وایي. کل جماعت امرهم واحد دې ته معاشر وایي. معاشر هم وپېژنده. تصدقنا اصل کې داسې دی تتصدقنا. دلته مضارع په معنا د امر، اخبار په معنا د انشا سره. تصدقنا معنا صدقې کوئ. فإني أريتكن دا د صدقې علت دی. أريتكن دا رعا یرعا پیل دی. رویت کله علمی وي او کله بصري. د رویت بصري متعدی کیږي یو مفعول ته او علمی متعدی کیږي دوه مفعولونو ته. او چې کله ور باندې حمزه د باب افعال داخله شي نو بیا متعدی کیږي دریو مفعولونو ته. دلته اریتو د فعل مجهول صیغه ده او حمزه په د باب افعال داخله شوې ده. د دې مفعول اول تو نائب فاعل دی. کنا مفعول ثانی دی او اکثر اهل النار دای مفعول ثالث دی. او که د رویت نه مراد رویت بصري شي نو اکثر اهل النار دا به حال شي د کنا نه. پې پوه شئ که نشئ پوه؟ دا رویت کم ځای شوی و چې ښځې مې جهنم کې ډېرې ولیدلې. نبي علیه السلام دا کم ځای کې لیدلي؟ جواب دا دی چې شب معراج کې لیدلې. دیم قول دا دی په طریقې د وحی یا الهام سره ورته ښکاره شوی. دریم دا دی یا په ذریعې د کشف سره ورته ښکاره شوی، پردې اوچتې شوي. راجح قول دا دی څلورم چې صلات کسوف کې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم جهنم منکشف شوی و. باب صلات الکسوف کې به درته راشي او دا ټول منظر یې د دوزخ کتلی و د جنت. فقلنا بما یا رسول الله. دې ښځې ویلې ولې د خدای پیغمبره؟ بما بأي سبب وعلة یا رسول الله. باب سببیه جاره ده او ما استفهامیه ده. نو په با جاره په ما باندې داخله شوه نو الف یې وغورځېده. ابن مالک وایي وما په الاستفهام ان جرت حذفت الفها واویل هلها و ان تقف. پې پوه شئ؟ وما په الاستفهام ان جرت حذفت الفها واویل هلها و ان تقف. ما په استفهام کې که چرته مجرور شي حذفت الفها، الف به حذف کیږي. واویل هلها و ها ته واړوه ان تقف که وقف کې. بمه عمه دی که عما و کنه ان په داخل شه عنما نو دا نون په میم کې مدغم شو او الف په وغورځېده. پې پوه نه شئ تاسو؟ کله کله داسې وشي چې نه غورځېږي الف. لکه حسن ابن ثابت شعر چې کوم دی الا ما یشتمنی لئیم کخنزیر تتمرغ فی رمادی. علا ما یشتمنی، علا ما دا ما استفهامیه ده والا په داخل شوی الف ته نه دی غورځېدلی. پې پوه شئ که نه شئ؟ تکسرن اللعنه. تکسرن د اکسار نه دی، د تکسیر نه دی. که د تکسیر نه بیا به تکسرن وی تکسرن مشدد ویل پکارو. لان طرد و ابعاد ته وی. وتکفرن العشیر. کفر د ایمان په مقابله کې، کفران د شکر په مقابله کې او کفور عام دی. دلته کفران دی د شکر په مقابله کې، کفر نه دی. ها باب کفران العشیر و کفرین دون کفرین بخاری شریف کې به درته راشي. عشیر فعیل دی د فاعل په وزن. عاشر شریک حیات د ژوند او د زندګۍ ملګری. معاشر معاشرې جوړولو والا سړی خاوند یادی.
د ښځو د جهنم ته د تللو 2 سببونه ذکر شو، یو فحشګویي او دویم خاوند سره ښه سلوک نه کول، او د بچاو یو سبب ذکر شو چې صدقه ده. جهنم نه به پس بچ کېږئ صدقې به. ښځې جهنم کې ډېرې لیدلې وې، ځکه ښځې پی نفسي هم ډېرې دي، نو جهنم کې به هم ډېرې پی نفسي ښځې ډېرې دي که سړي ډېرې. یو 13 کاله مخکې یوه احصایه شوې وه، په هغې کې راغلي وو چې یوه اوسطن په یوه ګنټه کې 6,000 کسان پیدا کېږي او 18,000 کسان وفات کېږي، او اوسطن 8,000 کسان په یوه ګنټه کې زیاتېږي. پې پوه شئ. او په ټوله جنوبي ایشیا کې په 100 کې 4 ښځې زیاتې دي، 48 سړي دي او 250 ښځې دي. پې پوه شئ. نو په 1 لاک کې کوم ځای کې چې 1 لاک کسان یې هلته به 4,000 ښځې زیات دي. پاکستان آبادي څومره ده؟ 22 کروڑ. نو په 1 کروڑ کې 4 لکه، نو 4 له په 22 کې ضرب ورکړه څو شو؟ 88 لاک. 88 لکه ښځې پاکستان کې زیاتې دي. دا چې 2 او 3 او 4 روان نه شي او نور خو یې هم نه کوي، دا ملایان او طالبان یې ونه کړي، نو دا 88 لکه ښځې به څه کوي؟ دا خو د خدای حکمت دی که نه. کم شی چې زیات لګېږي نو هغه زیات پیدا کړی، چې کم لګېږي هغه کم پیدا کړی. تاسو پې پوه شئ. یو سړي دپاره 4 ښځې دي یا 2 دي یا 3 دي، د یوې والا خو ډېر بې خونده یي که نه، 3 یا 4. تاسو کې د 2 والا څوک شته چې 2 ښځې کړي؟ څوک دی؟ کم نر دی؟ نشته، یو هم نشته. تاسو په دې پوه شئ. په دې وخت کې په ټوله ایشیا کې 11 کروڑه ښځې زیاتې دي. 11 کروڑه ښځې. تاسو سوچ کوئ. او په دنیا کې یو ملک داسې دی چې د ښځو شمېره د سړو سره برابره ده، جرمني. سړی او ښځې په یو تناسب کې روانې دي. پوه شئ. نو ځکه ښځې ډېرې دي، نو ځکه به جهنم ته هم ډېرې ځي او ورانه هم کوي، خاوندانو ناشکري کوي. ما رأیت من ناقصات عقل و دین. رویت بصری مفعول به مقدر ده. ما رأیت احدا من ناقصات عقل و دین. دا احدن د پاره صفت اول من د استغراق د نه پیدا پاره ده، او اذهب للب الرجل دا د احدن د پاره صفت ثانی شو. حازم چاته وای؟ ضبط والا سړی ته حازم وای. من احدا کنا دا د اذهب سره متعلق دی. عقل لغت کې څه ته وای؟ حبس بندشتا. عقال رسۍ ته وای چې اوښ پې تړي. اصطلاح کې عقل څه ته وای؟ نور الله فی قلب المؤمن یدرک به المغیبات. دا الله تعالی یو نور دی د بنده په زړه کې چې پټ پټ رازونه په خدای بنده ته ورښکاره کوي. پټې پټې خبرې عقل په ذریعه موږ ته خدای معلوموي که. دویم تعریف غریزة تدرک بها المعنی. دا یو طبیعت دی بنده کې چې د کار خبرې پې سړی معلوموي او د قبایحو نه پې سړی منې کېږي. پې پوه شئ تاسو. شپږم بحث مسائل مستنبطه من الحدیث. دې حدیث شریف کې یو څو مسلو ته اشاره ده. یو خو دا چې ښځو ته وعظ دا پیغمبري طریقه ده. شرعي طریقې سره ښځو ته وعظ او د صدقې ترغیب ورکول دا بهترین کار دی. یو. دویم دا چې کوم نقصان چا کي حق بیانول پکار دي. ښځو ته وایي تاسو کې دا 2 مرضونه دي نو د هغې علاج وکړئ. دیم دا چې د علاج صحیح طریقه ښودل پکار دي. جامع علاج ورته وښوده چې صدقه کوئ. څلورم دا چې دلیل سره خبره کول پکار دي. تاسو کې د دین نقصان دی او د عقل نقصان دی. دلیل سره ورته ثابته کړه د دین نقصان دا دی او د عقل نقصان دا دی. هسې خبرې نه دي پکار. دلیل سره چې هغې قناعت او تسلي پې کېږي. تاسو په دې خبره پوه شئ. او پنځم دا خبره معلومه شوه چې څوک عبادات ډېر کوي هغې کې دین ډېر دی، او چې څوک عبادات کم کوي نو هغې کې دین کم دی.
ښځو باندې فطري طور باندې د عبادت موقع کمې راځي نو دینداري پکې کمه ده او سړو کې ډېره ده او ښځې او سړي به ټول جنت ته هم ځي چې نیکو کاري او چې بدکاري پاري او صنف کې نو هغه به دوزخ ته ځي. درود شریف. اللهم